الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابك النجوم اقتديتم اهتديتم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عظمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم سامعين وناظرين، الله جل جلاله د مسلمانانو کامیابی، د مسلمانانو خوشحالی، د مسلمانانو عروج د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په مبارکو طریقو کې خیره. الله جل جلاله قرآن پاک کې فرمایي وی اے زما حبیب قل ان کنتم تحبون الله، وی اے زما حبیبا تدی خلکو ته اوایا ان کنتم تحبون الله، که تاسو د الله سره محبت کول غواړئ فاتبعوني نو زما اتباع وکئ. اے زما نبی جی د خلکو ته اوایا که ته د الله جل جلاله سره، که تاسو د الله جل جلاله سره محبت کول غواړئ نو اے نبی جی ته ورته ووایه چې تاسو زما اتباع وکئ. فاتبعوني يحببكم الله، الله به تاسو سره محبت وکړي. ويغفر لكم ذنوبكم، الله به تاسو بخنه مو کی، گناهونه به معاف کی. نو عزیزانو، صحابه کرام رضوان الله عنهم اجمعین د حضور صلی الله علیه وسلم په اتباع کې، د حضور صلی الله علیه وسلم په محبت کې بالکل لیونیو، سرګردانو، سم ځان سرګردانه کړو. نه بچو ته کتل، نه بیبیانو ته کتل، نه کلی او کلی وطن ته کتل، او ټول دنیا ته د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم په محبت کې ورسېدل. نو عزیزانو، قرآن کې الله جل جلاله فرمایي لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه، یقینا بشک ستاسو د پاره د ژوند تیرولو بهترینه نمونه د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم طریقې دي. او عزیزانو، زمونږ د دې نن مجلس مطلب دا دی چې زمونږ د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم محبت زمونږ په زړونو کې راشي، د الله محبت زمونږ په زړونو کې راشي، د صحابه کرام رضوان الله عنهم اجمعین محبت او د هغې عظمت زمونږ په زړونو کې راشي. الله جل جلاله ته دومره خوښ د نبی علیه السلام دوستان، د نبی علیه السلام صحبت یافته، د نبی علیه السلام شاگردان، د نبی علیه السلام نیازبین دوستان د الله جل جلاله دومره ډیر خوښو چې الله جل جلاله په قرآن پاک کې بار بار د هغې تذکره کړې ده. قرآن کې الله جل جلاله فرمایي رحماء بینهم،
چې زما د حبیب صلی الله علیه وسلم دا دوستان دا شاګردانی په یو بل باندې ډیر زیات مهربانه او د کفارو په مقابله کې ډیر زیات سخترین دي. عزیزانو قرآن کې الله پاک یو ځای کې فرمایي لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. د دې صحابه سیرت کې د صحابه په شان کې د صحابه په تاریخ کې الله پاک فرمایي پر قرآن کې چې څومره تذکیرې دي د انبیاء علیه السلام د صحابه تذکیرې پکې بعض ځایونو کې الله جل جلاله کړي دي. نو عزیزانو دا هغه مطلب دا دی چې الله پاک فرمایي په دې کې د عقلمندو خلکو د هوښیارو خلکو دپاره ډېر لوی عبرت دی. په دې قصو کې ستاسو دپاره ډېر لوی عبرت دی که تاسو دې ته لږ سوچ وکئ. د موسی علیه السلام تذکرې بار بار الله پاک کړي دي په قرآن پاک کې. د ابراهیم علیه السلام تذکرې کړي، د بیبي مریم تذکره الله کړې ده، عیسی علیه السلام الله تذکره کړې ده، عزیر علیه السلام تذکرې الله جل جلاله کړي دي، زکریا علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، د دې ټولو انبیا علیه السلام، د یوسف علیه السلام، یعقوب علیه السلام، د دې د تذکرو مطلب څه دی؟ د دې دا هسې یو قصې نه دي عزیزانو. په دې کې د مسلمانانو دپاره د هر انسان دپاره ډېر لوی عبرت دی. هغه عبرت به موږ څنګه حاصلو چې بار بار کله موږ د دغه انبیا علیه السلام تذکرې کوو، د صحابه رضوان الله عنهم اجمعین د هغې چې کوم ژوند دی، د هغې کوم د ژوند تاریخ دی، د هغې موږ بار بار یعنی مطالعه کوو یا د هغې د علماو په صحبت کې کینو او د هغوی نه د صحابو باره کې بیانونه اورو. نو عزیزانو د انبیا علیه السلام سره به هم زموږ محبت راځي او د په زړونو کې به پیدا کېږي او د صحابه محبت هم زموږ په زړونو کې پیدا کېږي. او څنګه چې هغې د نبي علیه السلام نه د صحابه رضوان الله عنهم اجمعین د نبی علیه السلام نه د ژوند تېرولو طریقې زده کړې وي، هغه شان طریقې موږ هم زده کړو. د صحابه هغه واقعات ووایو، د صحابه قصې ووایو، هغه څه قصې نه دي، دا زموږ دپاره د عبرت ډېر لوی نښې دي. نو عزیزانو د دې مونږ بار بار تکرار وکړو، بار بار مونږ دا د صحابه واقعات وایو نو زموږ په زړونو کې د صحابه محبت پیدا شي. بیا به زموږ په ملک کې، زموږ په وطن کې، زموږ په کلي کې څوک هم د صحابه په شان کې ګستاخي نشي کولی، د صحابه په شان باندې به هیڅ څوک ګوته نشي اوچتولی، د انبیا علیه السلام په شان کې به او د انبیا علیه السلام په نبوت باندې به څوک هم ډاکه نشي اچولی او نه به څوک د هغې نبوت طرف ته یا نه به د هغې شان طرف ته څوک غلطه ګوته اوچته کړي. عزیزانو څومره چې په دنیا کې دا ګستاخیانې کېږي د انبیا علیه السلام خاص کر د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم یا د صحابو په شان کې څونه ګستاخیانې کېږي، نو عزیزانو دا زمونږ کمزوري ده، زمونږ کمزوري ده. ځکه چې مونږ بار بار دا تذکرې کوو که نه د خلکو په زړونو کې به د هغې محبت پیدا شي. نو په دې سلسله کې انشاءالله زمونږ دا یو نوې غونډه کې ترتیب شروع شو، نوې سلسله هم شروع شوه. انشاءالله روزانه به د صحابو یو واقعه وایو، یو واقعه به روزانه وایو، د کوم صحابي باره کې چې واقعه وایو انشاءالله هغه تاسو په خپله هم اورئ او نورو کور کې ماشومانو ته، کور کې مشرانو ته، نارینهو ته، زنانو ته، ټولو ته اوروئ. انشاءالله الله جل جلاله به زموږ په زړونو کې د صحابو محبت پیدا کی او زموږ په مخامخ باندې به هیڅوک د صحابو په شان کې څوک ګستاخي نشي کولی. نو اول ابتدا انشاءالله مونږ د صحابو د واقعاتو کې اول چې کوم د صحابو بهترین او محبوب ترین استازو حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د حضور صلی الله علیه وسلم واقعیا به انشاءالله یو بیان کو چې هغې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم د الله د دین دپاره څومره تکالیف برداشت کړي، چې څومره تکالیف برداشت کړي دي، د هغې نه صرف یوه نمونه پته نه لګي چې نبی علیه السلام څومره څو ورځې په خېټو پسې کاڼي تړلي دي. نبی علیه السلام څو ورځې حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي یو میاشت پروخته هغه ډوبه شوه، بله میاشت پروخته هغه ډوبه شوه، بله میاشت پروخته هغه به ډوبه شوه. یعنی مطلب دا چې 3 میاشتې به تېرې شوې او د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم د چا د برکت چې الله ټول کائنات پیدا کړی دی، د هغه په کور کې به، د هغه په چوله کې به اور ونه لګېدو، د هغه په نغري کې به اور نه وبل. نو چاته تپوس وکړې ای ام المؤمنین تاسو به په څه ګزاره کوله؟ وای په 2 تورو سیزونو باندې، قجورو باندې او په اوبو باندې، په دې 2 سیزونو باندې به مونږ ګزاره کوله. نو عزیزانو
سخت ترین واقعات او سخت ترین ژوند نبی علیه السلام تیر کړو او د هغې چې څنګه ژوند یې تیر کړو د هغې نه صرف یوه نمونه به انشاءالله نن موږ ابتدا وکړو نور به روزانه د صحابو یو واقعه وایو انشاءالله او ډېره فایده به راته کېږي ایمانی قوت به الله زیاتی ایمانی جذبه به الله پیدا کوي او قرآن کې الله مطالبه هم کړې ده آمینو کما آمن الناس داسې ایمان راوړئ څنګه چې د صحابو ایمانو نو د صحابو ایمان هغه زمونږ او ستاسو دپاره معیار دی که د هغه حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه معرف القرآن کې لیکلی دي که د قیامت په ورځ به د صحابو او د قیامت پورې څومره راتلونکي مسلمانان دي د دوی د ایمانونو به د صحابو د ایمانونو او زمونږ د ایمانونو به موازنه کیږي که زمونږ ایمانونه خو بالکل هغه شان نشي کېدی الله دې وکړي چې څه ایمان څه لا ځان سره یوسو نو د صحابو د ایمان سره به زمونږ ایمانونه تللی کېږي نو که زمونږ او که د صحابو د ایمان نه لږه غونته کې ایمان زمونږ کمو یا د راتلونکي قیامت پورې راتلونکي مسلمانانو د لږ غونته کې ایمان کمو نو عزیزانو یاد وساتئ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه معرف القرآن کې ډېر سخت الفاظ استعمال کړي هغې فرمایي وایي بیا هیڅ کله دا مسلمان کامیابېدی نشي د ده ایمان به کمزوری وي د ده ایمان د صحابو د ایمان مقابله یعنی د هغې برابر نشو نو دا نقصان کې شو دا مسلمان په نقصان کې دی نو عزیزانو مونږ چې څونه د صحابو د ایمان افروز واقعات وایو څومره چې د صحابو ایمان افروز بهترین واقعات دي چې دا روزانه یو واقعه وایو انشاءالله العزیز زمونږ په زړونو کې به د هغې په شانتې څنګه چې د صحابو په زړونو کې د دین محبتو او د دین عظمتو او د دین دپاره قربانیانې هغې چې کومې طریقې سره کړې وي الله به هغه شان محبت زمونږ په زړونو کې هم واچوي انشاءالله العزیز هغه عربی مقوله ده اذا تقرر فی القلب د کوم څیز چې بار بار خلک تذکره کوي د کوم څیز چې بار بار خلک یعنی هغه بار بار وایي نو هغه زړه کې ځای ونیسي هغه زړه کې کیني هغه خبرې نو د صحابو د صحابو ایمان افروز واقعات د دین جذبات چې د هغې په زړونو کې څنګه وو هغه واقعات مونږ روزانه وایو انشاءالله العزیز زمونږ زړونو کې به الله پاک د خپل دین محبت پیدا کړي مونځ سره به محبت قرآن تلاوت سره محبت د الله ذکر سره به محبت مشران کشرانو ادب احترام دا به زده کړو انشاءالله د دین جذبات د دین محبت د دې په زړونو کې الله پاک جذبه واچوي د تهجد اهتمام به الله را نصیب کړي د نوافلو اهتمام به الله را نصیب کړي د جهاد جذبه به الله په زړونو کې واچوي هر یو نیک اعمال چې د کومو په قرآن کې تذکره شوې ده د هغې ټولو محبت په الله زموږ په زړونو کې واچوي خو که چېرې مونږ دا یو روزانه واقعه اورو نو انشاءالله د ابتدا د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم واقعه به انشاءالله نن ابتدا کوو او آینده به انشاءالله روزانه د یو صحابي واقعه بیانېږي نن به د صحابو د بهترین استاذ د ټول کائنات د سردار د ټول کائنات د ټول انبیاء علیه الصلاة والسلام د امام حضرت محمد مصطفی احمد مجتبی تاجدار مدینه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم واقعه وایو چې د الله د دین دپاره څومره قربانیانې کړې وي او څومره تکلیفونه برداشت کړي وي حالانکې ټول کائنات الله جل جلاله د خپل حبیب صلی الله علیه وسلم د برکته پیدا کړی دی نو نن به د نبی علیه الصلاة والسلام یو واقعه وایو کله چې حضور صلی الله علیه وسلم طائف ته تللی او د طائف خلکو له دعوت ورکو د مکې خلکو تکلیف کې واچولو ډېر تکلیفونه یې ورکړه او بیا چې د هغې نه ناامیده شو لاړو طائف طرف ته د طائف سردارانو سره ملو شو هغې کم جوابونه ورکړي او بیا کم طریقې سره تکلیفونه ورکړه او بیا نبی علیه السلام په کم انداز کې خپل الله جل جلاله ته شکوه غونته کې بیان کړې وه خپل هغه ضعف خپله کمزوري الله ته بیان کړه او الله پاک بیا کمې طریقې سره مدد وکړو انشاءالله نن به هغه واقعه وایو ډېره بهترین او دلسوز او دل یعنی زړه راښکونکې واقعه ده انشاءالله په غور سره واورئ او کور کې انشاءالله واوروئ روزانه به انشاءالله یو واقعه بیانېږي الله جل جلاله د عمل کول توفیق راکړي د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د طائف سفر چې څنګه و هغه واقعه انشاءالله عزیز وایو نبوت ملاوېدو نه پس 9 کاله
نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مکه مکرمه کې تبلیغ کولو، مکه مکرمه کې ورته نبوت ملو شو، اول ته تبلیغ هم کولو او د قوم د هدایت او د اصلاح کوشش یې کولو. خو د لږې غونتې ډلې نه سیوا چې مسلمانان شوي وو، لږه غونته ډله مسلمانان شوي وو او د دې نه سیوا نور نه مسلمان شوي، او لږ غونتې داسې خلک چې مسلمانان نه وو خو د نبي علیه صلات وسلام امداد به یې کولو. مسلمانان نه وو خو په نبی علیه السلام به ډېر زیات خفه کېدل او د نبی علیه صلات وسلام به امداد کولو. اکثر د مکې مکرمې کافرانو نبی علیه صلات وسلام او د دوی اصحابو کرامو رضوان الله علیهم اجمعین ته هر قسمه تکلیفونه رسول، ټوکې به یې ورپورې کولې او څه چې به ترې کېدی شو ایله به یې پې نه کوله. د نبی علیه الصلاة والسلام تره ابو طالب هم هغه نیکدله خلکو کې و چې مسلمان نه و خو د نبی علیه الصلاة والسلام به یې هر قسمه امداد کولو. د نبوت په 10م کال چې ابو طالب هم وفات شو، ابو طالب صاحب هم وفات شو، بیا ګورئ نو کافرانو ته نور هم د هر قسمه په ازادۍ د اسلام نه د منې کولو او د مسلمانانو ته د تکلیف رسولو موقع په لاس ورغله. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په دې خیال طائف ته تشریف یوړو چې هلته د ثقیف قبیله ثقیف دا یوه لوی قبیله وه، طائف کې دا قبیله اوسېدله. نبی علیه الصلاة والسلام قبیله ثقیف لوی ډله چې وه هغې له تشریف یوړو، هلته تشریف یوړو. که چېرې دغه ډله دغه قبیله دغه قافله دغه ثقیف والا مسلمان شي نو مسلمانانو ته به په دې تکلیف نو مسلمانانو ته به د دې تکلیفونو نه خلاصې او د دین د خورېدلو او د دین د خورېدو بنیاد هم قایم شي. هلته رسېدلو نه پس د قبیلې درې سردارانو سره چې د لوی درجې ګڼلی شو خبرې اترې د نبي علیه صلات وسلام وشوې او د الله جل جلاله دین طرف ته یې راوبلل. حضور صلی الله علیه وسلم دغه د قبیلې درې لوی سرداران د الله جل جلاله دین طرف ته راوبلل او د الله جل جلاله د رسول یعنی خپل مدد طرف ته متوجه کړل. خو دغې خلکو په ځای د دې چې د دین خبره یې قبوله کړې وې یا کم نه کم د عربو د مشهورې میلمستیا په لحاظ د یو نوي راغلي میلمه خاطر مدار به یې کړی وی، خو هغې داسې ونه کړله. صفا جواب یې ورکړو دغه سردارانو، دا درې چې کم سردارانو د قبیله ثقیف هغې صفا جواب ورکړو او ډېر پر بېرخۍ او بد اخلاقۍ سره پیش راغلل. هغوی دا هم خوښه نه کړه چې نبي علیه صلات وسلام دلته پاتې شي. کم خلک یې چې سرداران ګڼلي وو او ورسره یې خبرې کړې وې چې دوی به شریفان وي او په ادب به خبرې وکړي. په هغوی کې یو وی چې اوهو بس هم ته الله نبي جوړ کړې او راویلېږلې. دویم ووی چې الله ته ستانه سیوا نور څوک نه موندل چې هغه رسول را لېږلی وی. دریم ووی چې زه تا سره خبرې کول نه غواړم ځکه که چېرې ته یعنی حقیقتا نبي څنګه چې ستا دعوه ده نو ستا خبرې نه انکار کول د مصیبت نه خالی نه دي او که چېرې دروغ وي نو زه داسې سړي سره خبرې کول نه غواړم. دې نه پس دغې خلکو نه ناامیده کېدو سره نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نورو خلکو سره د خبرو کولو اراده وکړه ځکه چې دوی خو د همت او د استقلال غرو، نبی علیه السلام د همت او د استقلال غرو، خو هیڅ چا قبوله نه کړه بلکې په ځای د قبلولو یې نبی علیه الصلاة والسلام ته ووی زمونږ د ښار نه زه روزه او چېرته چې ستا خوښه وي ستا چې کوم ځای خوښ وي هغه ځای ته ځه. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم هر کله چې د هغوی نه ناامیده شو واپس کېده نو دغې خلکو د هار هلکان ورپسې کړل چې ورپسې ټوکې وکړئ، لاسونه ورپسې وپړقوئ، په کاڼو یې ولئ تر دې چې د نبي علیه صلات وسلام دواړه پڼې د وینو په وتلو رنګ بنګ شوې. د هلکانو دغه
چې کم د قبیله ثقیف نوجوانانو او هلکانو دغه سردارانو هغه هلکانو ته ووی چې دا سړی نعوذ بالله د نبي علیه الصلاة والسلام ورته یاد کو چې دا په کاڼو باندې ولئ د پسې ټوقې وکئ د پسې لاسونه وپړقوئ او په کاڼو باندې دومره وویشتو چې پڼې مبارکې د وینو نه رنګ شوې. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم هم په دې حالت کې واپس شو. کله چې په لار کې یو ځای د دې شریرانو نه په امن شو نو نبی علیه الصلاة والسلام دا دعا وغوښتله: اللهم الیک اشکو ضعف قوتي. اے الله جل جلاله تا ته شکایت کوم د خپلې کمزورۍ، زه تا ته د خپلې کمزورۍ شکایت کوم. وقلة حيلتي او د بېوسۍ وهواني على الناس او په خلکو کې د ذلت. یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین. اے ارحم الراحمین ته د ضعیفانو رب یې. وانت ربي الى من تکلني الى بعید. او زما پروردگار هم یې ته ما چاته حواله کوي. یتجهمني ام الى عدو ملکته امری. چا اجنبی پردی ته ما حواله کوي چې ما وویني تندی ترې وکړي. ام الى عدو ملکته امری. یا چا دشمن ته چې هغه ته تا په ما قابو ورکړه. وان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي. اے الله که چرې ته مانه ناراضه نه یې نو ما ته د هیڅ چا پروا نشته. ولكن عافیتک هي اوسع لي. ستا حفاظت ما لپاره بس دی. زه ستا د مخ د هغې رڼا په طفیل. اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والاخره. زه ستا د مخ د هغې رڼا په طفیل په کمې سره چې ټولې تیارې روښانه شوې او په کمې سره چې د دنیا او آخرت ټول کارونه سمیږي. من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. دې خبرې نه پناه غواړم چې په ما باندې دې ستا غوسه وي یا ته مانه ناراضه یې. ستا ناراضتیا تر هغه وخته پورې لرې کول ضروری دي تر څو چې ته راضي شوی نه یې. ستا نه سیوا نه څه طاقت شته نه قوت. دا نبی علیه الصلاة والسلام کله چې شریرانو نه جدا شو بیا یې دا دعا وغوښته. د مالک الملک شان قهاري یعنی الله جل جلاله ته په دې دعا سره او په دې شان تکلیفونو ورکولو باندې جوش راتلل وو چې حضرت جبرئیل علیه السلام راغی. د سلام نه پسې عرض وکړه چې الله جل جلاله ستا د قوم هغه خبرې چې تا سره وشوې واورېدي او د هغوی جوابونه یې هم واورېدل. او یوه فرشته چې د هغې متعلق د غرونو خدمت دی تاسو ته رالیږلې ده چې تاسو څنګه غواړئ نو دې ته حکم ورکړئ. دینه پس هغه فرشتې سلام وکړو او عرض یې وکړه چې څه تاسو ارشاد فرمایي زه د هغې تعمیل وکړم. که چېرې ارشاد وي نو د دواړو طرفونو غرونه به یو ځای کړم چې په هغې به دا ټول په منځ کې چکنی شي. او که نوره څه سزا تاسو تجویز کوئ او فرمایي. د نبي علیه الصلاة والسلام رحیم او کریم ذات جواب ورکړه چې زه د الله جل جلاله نه د دې امید لرم که چېرې دوی مسلمانان نشو نو د دوی په اولاد کې به داسې خلک پیدا شي چې د الله جل جلاله بندګي او عبادت به کوي. نو عزیزانو نبی علیه الصلاة والسلام ته دومره تکلیفونه دومره پریشانیانې او دومره
دردونه ورکړه او بیا الله جل جلاله د نبی پاک صلی الله علیه وسلم د مدد دپاره فرشتې هم راولېږلې د غرونو فرشتې هم الله پاک راولېږلې نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل هېڅ کله به م زه تا ته دا قوم حواله نه کړم ای فرشتو ای د غرونو فرشتو هېڅ کله به م زه تاسو ته دا قوم حواله نه کړم که دوی مسلمانان نه شي د دوی په اولاد کې به څوک مسلمانان شي نو دا دی وایي دا د هغه کریم ذات اخلاق دي د چا چې مونږ خلک نو مخلو مونږ په لږ غونتې تکلیف یا د چا معمولي غونتې کنزل کولو سره داسې د اور په شان لمبه شو چې بیا ټول عمر د هغې بدله نه خلاصېږي ظلم د پاسه ظلم په هغه باندې کوو او دعوه کوو د خپل محمدي کېدو چې زه د محمد صلی الله علیه وسلم امتیم او په وړو وړو خبرو څومره تکالیف خلکو له ورکوو او د نبي علیه صلات وسلام د تابعدارۍ د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم سره د دې دومره سخت تکلیف او مشقت نه خیرې کوي او نه څه بدله اخلي د الله د رضا لپاره معاف که او نبی علیه السلام ورته وفرمایل که دی مسلمانان نشي د دوی په اولاد کې به څوک مسلمانان شي نو عزیزانو محمد بن قاسم رحمه الله نوم چې تاسو اورېدلی داغه تاریخ تاسو وایي تاسو هغه هم د دې قبیله د ثقیف قبیلې یو نوجوانو او هغه بیا روچت شو تر دې سنده پورې د ملتان ته چې باب الاسلام وایي نو تر د ملتانه پورې علاقې محمد بن قاسم د 17 سال نوجوان هغه د دې قبیلې و د قبیله ثقیفو راغی او دا ټولې علاقې فتح کړې او ټولو ځایونو کې د اسلام جنډه ولګوله او بیا واپس لاړو نو عزیزانو د حضور صلی الله علیه وسلم په ژوند کې زموږ دپاره بهترین نمونه ده الله پاک فرمایي که ای مسلمانانو تاسو بهترین ژوند په دنیا کې تیرول غواړئ نو زما د حبیب صلی الله علیه وسلم په نقش قدم باندې روان شئ په دې کې د هر مسلمان کامیابي ده عزیزانو الله پاک دې مالم په دې خبرو عمل کولو توفیق راکړي او ټولو مسلمانانو له واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين